بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالک یوم الدین، مالک او اختیارمن او واقدار د الله پاک د ورځې د جزا او بدلې ورکولو. دا اوس بل دلیل شو چې حمد او ثنا او صفت د الله لپاره خاص دي، ځکه چې هغه معبود دی لله رب العالمین. دویم دلیل دا چې هغه رب دی د مخلوقاتو. الرحمن الرحیم، ځکه هغه مستحق د حمدونو دی، یا رحمان دی او رحیم دی. مالک یوم الدین دا بل دلیل شو، هغه مستحق د حمدونو ځکه دی چې هغه مالک دی د ورځې د بدلې. مالک څه ته وایي؟ مالک هغه ذات ویل کېږي چې هغه په خپل مخلوق کې تصرف کوي، په خپل اختیار سره څنګه چې خوښه شي. په خپل مخلوق کې تصرف کوي په خپل اختیار سره څرنګه د هغه خوښه شي. نو ټول مخلوق د الله رب العالمین په قبضه کې دی، هغې نه بهر نه دی. الله پاک په خپل اختیار باندې په هغې کې تصرف کوي، واک پکې کوي. الله پاک واکدار دی. دویم تعریف د مالک دا دی چې مالک وی القادر على استخراج الاعیان من العدم الى الوجود، چې مخلوق د عدم نه وجود ته راوباسي، په هغې باندې قادر دي. نو هغې ته ویل کېږي مالک. اوس الله رب العالمین مالک دی د ورځې د بدلې. نو د بدلې ورځ د قیامت ده، لکه څنګه چې د هغې مالک دی، نو دغه شپه الله پاک د دنیا مالک هم دی په دنیا کې. نو دا تخصیص یې ولې وکړو ورځې د قیامت پورې؟ جواب د هغې نه دا دی چې په دنیا کې هر سړی دعویدار دی، مجازي اختیار هر چاله شته. یا یو سړی وایي دا زما کور دی، زه د دې مالک یم، دا زما ګاډی دی، زه د دې مالک یم، دا زما پټی دی، زه د دې مالک یم، دا فلانې شی زما دی، زه د دې مالک یم. نو په دنیا کې خلک دا دعوه کوي، لیکن په آخرت کې دا مالکیت چې دی دا خاص دی په الله تعالی پورې. نو په ورځ د قیامت بیا هېڅوک دا دعوه نشي کولی چې زه مالک یم. الله پاک به بیا اعلان وکړي لمن الملک اليوم، نن ملکیت او بادشاهت د چا لپاره دی؟ هېڅوک به جواب نشي ورکولی. الله پاک به پخپله بیا اعلان وکړي لله الواحد القهار، د الله دپاره دی چې هغه واحد دی، یو دی، القهار او زورور. نو د دې وجې نه دا مالک یوم الدین وویل. نو تفسیرونو کې لیکل دي چې مخکې د الرحمن الرحیم ذکر وشو د الله پاک د رحمتونو. نو اوس الله پاک مالک یوم الدین ورپسې ذکر راوړ چې لا تغتروا بذلک فإني مالک یوم الدین. ای خلکو دوکه کېږئ مه، زما رحمت خو ډېر زیات دی، لیکن په دې دوکه کېږئ مه، زه د ورځې د بدلې مالک هم یم، سزا به هم ورکوم. نو ستاسو نه به تپوس کېږي، یوه ورځ داسې را روانه ده چې په هغې کې به حساب کتاب کېږي. نو چا چې نیکي 1000 نیکي کړي د هغې بدله به هم الله پاک ورکوي، او که چا 1000 بدي کړي د هغې بدله به ورته هم میلاویږي. نو مالک یوم الدین. اوس مالک پسې یوم دی، یوم چې دی هغه ورځ ته ویلی کېږي. د دې مختلف معنی راغلي قرآن حدیث کې. د قیامت ورځ دلته مراد ده. مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د قیامت، یا هغه ورځ د بدلې ده. دا د دنیا آخري سر او د آخرت اولانې سر دا ده، او دا 50 رکعاته ده. او د دې نه وروسته بیا یوم الخلود دی، د همیشګرۍ ورځ، چې هغه الله رب العالمین د مسلمانان مؤمنان جنت ته داخل کړي د همیشه دپاره، او کافر چې دی هغه داخل کې دوزخ ته د همیشه دپاره. الله پاک محفوظ ساتي. نو دغه د بیا یوم الخلود وایي. نو د هغې اول شته، ابتدا شته، لیکن د دغه ورځې بیا انتها نشته. دا چې شروع شوه نو بیا شروع. او جنتونو کې چې کوم دی بیا شپه او دا نشته، هلته د ورځې او شپې نشته، ځکه ورځ او شپه هغه په نور او سپوږمۍ او په اسمان او په دې سره راځي. او ورځ د قیامت چې راشي نو په هغې کې الله رب العالمین به د انوار او سپوږمۍ او دا هر څه چې کوم دی راغونډ کړي او دوزخ ته به یې واچوي. دا د دې دپاره چې د خلکو ته پته ولګي
چې موږ د لمر او د سپوږمۍ د عبادت کوو نو هغه ځان له عاجزه مخلوق دی هغه لاړه اور ته الله پاک واچوله دا اسمانونه دا به درهم برهم شي نو په دنیا کې مختلف خلق تیر شوي دي هغو د هر شي عبادت کړی د ګټو د لوټو او د لرګو د بوتانو د ساړو او د ښځو او دغه رنګې د نور او د سپوږمۍ او د غوا او د سخي او د قسم مخلوق تیر شوی دی مشرکان نو په ورځ د قیامت به الله پاک دغه نور او سپوږمۍ راوالي او دوزخ ته به واچي چې دوی ته پته ولګي چې زموږ هغه معبود شو په دنیا کې موږ به ورته سجدې کولې هغه بېبس وکړه دا هغه هېڅ وس نو یوه معنا دا ده دویم معنا چې کوم ده هغه عرفي معنا ده چې د سحر نه تر ماښامه پورې یعنې د نور د خاتون نه راواخله تر ماښام د نور د پرېوتو او د تیارې د لګېدو پورې دې ته ورځ یوم او درېیمه معنا چې کوم ده هغه د صبح صادق نه راواله تر ماښام پورې چې نور پرېوځي کله فجر چې دی فجر سهار چې هغه راوخېږي د هغه تر ماښام پورې دغې ته ورځ ویله کېږي او بیا په درېیم معنا چې د هغه په لږ ساعت باندې هم د دې اطلاق کېږي یوم الدین لږ ساعته چې هغې کې امتداد نه وي اوږدوالی پکې نه وي لکه ومن یولهم یومئذ دبره او څوک چې شا واړی په دغه ورځ باندې خپله شا یومئذ نو شا اړول د دې مطلب دا دی چې د جنګ نه وتښتي الله پاک په ده باندې ناراضه وي الله پاک د ده دا ګناه نه معاف کوي سورة انفال کې راځي نو شا چې اړوي دی تښتي نو په هغې باندې ثابته ورځ نه لګي هغه لږ تېر لګي نو د دې نه پته ولګېده دلته یومئذ تبرهو دا یوم چې کوم دی دا د لږ وخت لپاره استعمال شوی دی یا علی یوم یاتیهم لیس مصروفا عنهما خبردار په کومه ورځ چې دوی ته عذاب راشي په کومه ورځ باندې لیس مصروفا عنهم نو دا عذاب به د دوی نه اړولی کېږي نو علی یوم یاتیهم په کومه ورځ چې دوی ته عذاب راشي دا عذاب ثابته ورځ نه راځي د الله عذاب چې راځي هغه لږ ټایم دی لکه دا سیلابونه چې راغلي په 15 منټو کې هر څه راکړي نو هغه لږ ټایم نو دې لږ ټایم ته هم یوم پیدا کېږي بیا د قیامت چې دی هغه مختلف نومونه ذکر شوي دي یوم الدین ورته وایي یوم القیامه الساعه الواقعه الحاقه القارعه الطامه الكبرى الصاخه یوم الحسرت یوم التناد یوم التلاقى یوم الثقيله یوم الاشهاد یوم المشهوده یوم الموعوده یوم العزل اکبر دا د دین علاوه نور داسې دوه دېرشونه راغلي اوس مالک یوم الدین مالک ته د ورځې د جزا دین چې کوم دی دا بدلی ته ویل کېږي بدله ورکوله حساب جزا بدله ورکوله لکه کما تدینو تدانو لکه څنګه چې ته بدله ورکوې دغه شان به تا له بدله درکولی کېږي ان الدین لواقع یقینا بدله چې دا په ورځ د قیامت دا خامخ واقع ده یکذب بالدین بعضې خلق هغه دي چې هغه تکذیب کوي د جزا د ورځې دویمه معنا چې عقیده هم ده دین عقیدې ته هم وایي لا اکراه فی الدین په عقیده کې په چا باندې څوک نشته چې څوک څنګه عقیده خپلوي الله پاک دله په دنیا کې اختیار ورکړی دی که دی لارې ورته ښودلي دا د اسلام لاره ده د هدایت لاره ده او دا د کفر او د ګمراهۍ او ضلالت لاره ده په کومه یوه باندې ته ځي نو ځه نو بیا په زور مسلمانول نشته چې یو سړی په بازار کې روان دی او دی کافر او ته د لاس ته ونیسي راځه مازه ټایم نه لمونځ کوه دا نشته دا خپل کار وکړي ځي به سره خبر دی او اسلام چې کوم دی هغه په اخلاق او په دې باندې راغلی دی د مسلمانانو کردار ته په کافر وکړو د مسلمانانو او نن چې زمونږ کردار ته کافر ګوري چې هغه ښه د اسلام نه هغه تېرېږي کفر اختیاروي درېیمه معنا چې د هغه دین په معنا د شریعت سره هم راځي لکه ان الدین عند الله الاسلام یقینا شریعت چې دی هغه د الله په نسبت اسلام دی شریعت څلورمه معنا چې د هغه غلبه ده لکه فلولا ان کنتم غیر مدینین که چېرته نه تاسو مغلوبه دلته دین مدینین چې کوم دی هغه هم د دین نه دی چې تاسو مغلوبه نه وکړئ مقابله کوئ په دې ټایم کې تاسو ته مر راغلی دی دا مر تاسو واپس کړئ صورت واقعه کې وي او دین په معنا طاعت سره هم راځي خبره منله ولا یدینون دین الحق دا خلق نه مني هغه دین حقا لا یطیعون دین الحق او شپږمه معنا چې دا هغه بادشاهي قانون هغې ته هم ویلی کېږي دینه لکه ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک یوسف علیه السلام د خپل ورور د بادشاه په قانون کې نشي سرولی د بادشاه په قانون کې د هغه ځای د مصر چې کوم قانون و
او د دوی خپل قانون چې په کنعان کې هغه دا چې چا بغلا وکړه نو هغه بیا یو کال دغه سره پاتې کېده نو دا د خپل د کنعان قانون او د مصر قانون دغه نه نو دی ولګېد هغه د بنیامین په هغه بار کې څه شی کېښود یو لوښی د بادشاه د اوبو د څښلو یو جام هغه کېښود او بیا یې راایسار کړ نو د بادشاه په قانون باندې نه شو رانیولی خو د خپل پلار او نیکه او د کنعان په قانون باندې راونیوه وایي دا غل دی دی ما سره یې ایسارې کړو نو دا د دې دپاره چې دا نور پسې راشي بیا او هم چې دی هغه دین په معنا د حد شرعي سره هم راځي شرعي حد ته هم ویلی کېږي لکه لا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله تاسو وننسي هغه نرمي په دې دواړو کې یعنی په دې زانی او زانیه ښځه او سړي دواړو کې فی دین الله د الله په حد کې شفقت او رحمت او نرموالی نرموالی او نه کوئ کله چې په جرم ثابت شو نو هغه بیا سزا ورکوي او بله معنا چې د هغه دین په معنا د عبادت سره هم راځي لکه فاعبد الله مخلصا له دینه عبادت کوه د الله دپاره چې ته اخلاص کوونکی د هغه دپاره د عبادت او دین په معنا د دعا سره هم راځي لکه فدعوا الله مخلصین له دینه تاسو رابلی الله پاک په داسې حال کې تاسو اخلاص کوونکی د هغه دپاره دعا نو دلته چې کوم د هغه معنا څه ده دلته معنا د دین هغه بدله ده بدله مالک یوم الدین الله پاک مالک دی اختیارمند دی واکدار دی د ورځې د هغه بدلې ورکولو چې هغه ورځ د قیامت د باندې الله پاک بدلې ورکوي